أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم. سورة اللقمان آيات التفسير تسمى يكشتم استمارا قرون كذا سليان شيء وكذا سبب كريوا كم سلام دا قرآن سرا دين ساتي تاغي صفات الله تعالى ذكر كريه للمحسنين في عقيدة بكتب دا قرآن وتأمين كريه دویم دا جنوز بأدا كريه اور درین دا کی زکاة بأدا كريه اور سلورم دا چې د اولت آخرت باندې ایمان لري دا هغه خلک دي چې په قرآن سره دې وي د قرآن تعلیم حاصل وي. اوس په دې آیتونو کې هغه خلکو ذکر دي د هغه کافرانو چې قرآن یې نه منلو او د قرآن په تعلیم کې یې رکاوټ جوړولو. نو الله تعالی هغې ته زجر کوي. زجر دا مطلب چې هغې ته عذاب سنوي. دا نظر ابن حارث دا چې کوم دی یو ډېر کم تاجر تېر شوی دی. د دې طریقه به دا به وه چې کوم ځای کې به د نبي علیه الصلاة والسلام د قرآن د تعلیم حلقه ولګېده نو ده به چې کوم دی د عراق نه به دا وینځې به یې راویستلې انتهایي ښایسته ښایسته وینځې. چې چېرته به هم د نبي علیه الصلاة والسلام د قرآن حلقه لګېدله نو ده به چې کوم دی هغه وینځې به یې په هر ځای کېنولې او خلکو ته به یې چې کوم دی ګانې سلامولې. نو خلک به چې کوم دی په دې ذریعه باندې د قرآن نه به یې منې کول. الله رب العزت هغې ته زجر کوي چې دا هغه خلک دي چې ای د الله پیغمبره لهم عذاب مهین دې دپاره به داسې عذاب وي چې انسان ته به رسوا کېږي انسان ته به رسوا کېږي. نو دلته نه علما چې کوم دی دا خبره فرمایي چې دلته چې کوم دی هغه خلک دي چې هم مراد دي چې په دې اوس زمانه کې چې څوک آزاد کړي یا چې کوم دی آزاد په وخت کې چې کوم دی بیوي نه بندي یا چې کوم دی نور داسې مصروفیت وي چې د هغې نه ولې انسان چې کوم دی آزاد سیګ نشي اورېدلی د آزاد اواز سیګ نشي ورکولی یا چې کوم دی د نورو خلکو دپاره چې کوم دی د هغې اواز د آزاد دپاره خبرې جوړېږي دوی هغه هم په دې آیت کې شامل دي. الله دې موږ تاسو ته دې وعید هم وساتلي. ومن الناس وسجن خلقنا من يشتري في أخيه لهو الحديث فذو الكلام ليضل عن سبيل الله دفعت ذيك الجمراه كريد الله تعالى بغير علم بغير علمنا ويتخذها هزوا ومخرج كل توقي ويتخذها هزوا ومخرج كل توقي أولئك هم آخرت لهم عذاب مهين يريد ولا عذاب يسقطون وإذا تتلى عليهم وبدأ الله رب العزت هغه خلکو بد صفتونه بیانوي چې کله دې د قرآن سناوېږي د دې چې کوم دی اوله طریقې دا وي چې د قرآن نه مخ اړوي. قرآن ته چې کوم دی سپک ګوري او ډایرکټ د قرآن نه مخ اړوي. او دویم بد عادت یې دا دی چې چېرته دې قرآن ته کېږي نو په قرآن کې چې کوم دی قول او فکر ته کې داسې محسوس کېږي چې د دې په غوږونو کې دروندوالی ده. نو دا د هغه خلکو بد صفتونه ذکر کېږي. وإذا تتلى عليه آياتنا وأكلت كرسيه فابتدى آياتنا فهن آياتنا ولا مستكبرا ومخربي ومرسلا كأن لم يسمعها لكتدين أولد لهذا كأن في أذنيه وقرا لكتد دفع ضرب وجده وقرا والده